د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه روان دی 50 یا 55 سال 50 یا 55 کاله مخکې یو واقعه راغلی ده او دا یو واقعه باره کې الله تعالی په قرآن کې بیا یو صورت نازل فرمایلی د سوره فیل چې ورته وایو دغه سوره فیل کې چې کومه واقعه ده دا د الله د رسول د پیدایش نه 50 یا 55 کاله مخکې دا واقعه راغلی وه او دا واقعه په کتابونو کې مشهوره ده په اصحاب فیل سره اصحاب فیل معنا خاوندان د هاتیانو هغه شاه حبشه نجاشي هغه چې کوم گورنر د یمن مقرر کړی و ابرهه نومې سړی و چې شاه حبشه نجاشي ولګېدو دی خپل د یمن گورنر مقرر کو وی دو قتل چې یاره خلک ډېر لرې سفرونه کوي او مکې ته ځي او هلته یو کمره ده کعبه هغه ټایم کې داسې نه وه لکه څنګه چې نن ده هغه ټایم کې د هغې هغه حالت ډېر ضعیف و دیوالونه و د پاسه پیچت نه و روانو جاړ دیوالونه و خو د خلکو د هغې په هغه عظمت د خلکو په زړونو کې ډېر زیات و او د لرې لرې نه خلک به هلته ورتلل د هغې دپاره حج د بیت الله دپاره دغه ابرهه چې وکتل یعنې خلک دومره لرې لرې سفر یې کوي او بیت الله ته روان دی یو زړه غوندې کوټه او کمره ده زه په د یمن کې داسې محل داسې بنګله جوړوم ماڼۍ جوړوم چې دا ټول خلک دلته را شروع شي هغه یو محل جوړ کو په یمن کې په یمن صنعا نومې ښار کې چې دغه صنعا دا د یمن دارالحکومت هغه او دغه محل چې کله سر ته ورسېد نو بني کنانه عربو کې یو قبیله و هغه خبر شوه عربو ته هم په یې باندې غیرت راغی زمونږ په مقابله کې دی دا جوړه کړله څه کسان دوه کسان د دې قبیلې رالل او دې محل ته ننوتل او په دې کې قضای حاجت ورله وکړو یا بل روایت کې راځي څه کسان راله او بارې اور بل کو چې هغې اور بلېدو سره دا محل او قصر ټول وسوځېدو هغه چې خبر شو کله ابرهه خبر شو د دې نه ابرهه ډېر زیات غصه شو او قسم یې وخوړو زه به تر هغه وخته پورې په ارام کښېنم تر څو چې دغه کعبه یعنې بیت الله ما روانه کړي ني هغه او د هغې دپاره بهترین لښکر تیار کړو هغه او په دغه لښکر کې هاتیان ځان سره بوتلو چې هلته لاړ شو هاتیانو پورې به زنځیرونه وتړو د کعبې هغه ستنې به یو یکدم به یې راوغورځو منهدم او روانه به یې کړو هغه لښکر روان دی او هاتیان فقیر په دې نیت باندې روان دي په لاره چې د عربو څومره قبیلې دي او دوی له مخې له راوځي هغه ټول ختمي قتلي هېڅوک نه پرېږدي کله چې مکې مکرمې ته نږدې ورسېدل هلته نو هلته چې کومه هغه د څاروو د اوسېدو کومه ځمکه وه کوم ځای و هلته د مکې مکرمې د خلکو هغه اوښان سرېدل ګړې بیزې یې سرېدلې په دغه څاروو کې د عبدالمطلب صاحب چې دغه وخت کې د کعبې شریفې متولی دی او سردار دی هغه د هغه 200 اوښان پکې سرېدل هغه وی ابرهه ولګېدو هلته یې خیمې ولګولې هغه ټول اوښان او څاروي چې کوم دی ګرفتار کړل او خپله قبضه کې یې واخیستل هغه عبدالمطلب صاحب خبر شو ابرهه راغلی دی ډېر د زور او طاقت قوت خاوند و هغه وخت کې هغه راغلی دی او په کعبې باندې حمله کول غواړي خلک پریشانه و او مشر و سردار و خلکو ته یې وی ګبراوهېږئ ما یریږئ ما دا کور چې د کوم رب دی او د کوم الله دی هغه به د دې کور حفاظت کي هغه خلکو ته یې وی دا کعبه دا خالي کوي تاسو غرونو ته خلک وختل هغه عبدالمطلب صاحب د خپلو سردارانو سره د ابرهه ملاقات ته ورغی هلته وی کله چې د ابرهه هغه خیمې ته ورننوتو ابرهه په خپل شان و شوکت کې په خپل تخت باندې ناست دی خو چې کله عبدالمطلب صاحب ورننوتو وی عبدالمطلب صاحب ته الله تعالی بې مثال حسن و جمال ورکړی و هغه دا یې شان شوکت یې ورکړی و چې چا به ولید نه خلک به مرعوبه کېدل د هغه نه وی کله چې ابرهه ولید عبدالمطلب صاحب فورا د خپل تخت نه راکوش و هغه او په ځمکه کېناستل خبرې اترې کېږي د خبرو په دوران کې عبدالمطلب صاحب ورته وی زما اوښان آزاد کا وی دا خبره چې وکړه ابرهه وخاندل ویې ګوره ته خو ډېر عقیدت لرې ډېر محبت د دې کور بیت الله سره لرې ته ما نه د هغې د بچو مطالبه نه کوې او د خپلو اوښانو مطالبه کوې زما نه
وی عبدالمطلب صاحب ورته جواب کې وی چې زه د دې اوښانو مالک یما او د دې کور چې کوم مالک ته هغه ډېر زورور دی هغه ستا نه بدله والي هغه بهرحال هغه 200 اوښان یې پرېښودل ورسره عبدالمطلب صاحب هغه 200 اوښان نظر او منښت ومنله کعبې ته راغی خلکو ته یې وی تاسو دا خالي کې غرونو ته خلک وختل وی د کعبې چوکاټ او دروازه کې ودرېدو په ژړا شو چې ای الله ته د دې کور خاوند دی هغه دا ستا کور دی زموږ وس نه رسي ته د خپل کور حفاظت او مدد پخپله وکړي او غر ته وختو کله چې ابرهه د خپلو لښکر سره حملې دپاره رامخکې شو الله تعالی یکدم چې کوم دی دو هغه د مرغو د ابابیل هغه یو داسې یو چپې راوستله چې په خوله کې او د هغې په پنجو کې هغه کتکاڼ و پکې او د هر بنده نوم پې لیکلی شوی و او داسې کار به یې ورکو چې په چا به راغې د هغه به سر به ننوتو لاندې به ترې ووتو هغه ټول لښکر یې ورله تباه کړو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل تاولی لیدل الله تعالی دا خلکو هغه منصوبه څنګه ختمه کړله څنګه هغه چې کوم دی نست و نابود یې کړل هغه او په ابرهه باندې د چیچک بیماري ولګېدله اندامونه به ترې پخپله پرېوتل هغه سخا شو سینې یې وشلېدله زړه ترې راووتو هلته مردار شو هغه الله تعالی بیا باران وکړو هغې سره چې کوم دی هغه ټول ګند یې دریاب ته بوتو هغه